أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ننني درس की إن شاء الله العزيز सूरत आराफ पारा नंबर 8 रुको नंबर 4 आयात नंबर 35 36 37 द्रे आयातुन चनैनो आगब वेले की उस दे आयात की आयात नंबर 35 के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम ए बनी आदम राशि बतासु तकल च राशि तासु तचनेनु आगा पैगंबरान मिनकुम स्तासुना यकुस्सून अलैकुम आयाति च्यागा व बयाने तासु जमा आयातुना फमन इत्तqa व अस्लहा नो चाजे तक़वा इख्तियार कड़ाओ आमाल जी बराबर कल पदुई बांधी बन सयरवी और न बदुई गमजनशी वज़िया बनी आदमना नो वही कचरत द रसूल दा द रसूल जमदा او دا مراد چې دی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو بیا دا جمع ولی راوړله نو وی جمع چې دی نو هغه په طور د تعظیم راوړي لکه څنګه چې مونږ چې دی نو هغه یو کس مخاطب وي نو مونږ ورته تو د هغه د پاره د چې نو هغه لفظ تو استعمالیږي خو چې کله د هغه د ادب د پاره خلق وي نو خلق ورته وي تاسو نو رسول دا هم چې نو هغه دلته ادبا تعظیم د پاره چې نو هغه رسول ذکر کړی شي مراد چې نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو بیا په دغه صورت کې یا بنی آدم اے بنی آدم د آدم علی السلام اولاد نو دینه به مراد چې نو هغه اهل مکه شي اے اهل مکه کله چې تاسو ته نو هغه راشي زما د طرف نه یو پیغمبر کله چې تاسو ته نو هغه پیغمبر راشي هغه به وی هم تاسو د جنس نه تاسو په شانتي وي ولی پیغمبر د هغه قوم نه کېدل د الله رب العزت لوی رحم دی او دا په دغه خلکو باندې لوی حجت او دلیل هم دی چې دا تاسو په شانتي پیغمبر دی د تاسو په شانتي حاجت او ضرورت لري تاسو په شانتي خوراک او اسکاک کوي بیا دغه باوجود د چنانو عجیبه او غریب کلام پیش کړي ناشنا معجزه پیش کړي نو دا دغه پیغمبر د حقانیت چنانو هغه علامت دی. نو ځکه وی اما یاتینکم رسول منکم د دې زین چنانو هغه قادیانیان ملعونیان دا غیزان لچنانو هغه دا دلیل نسی چې الله پاک وی اما یاتینکم رسول منکم چې تاسو ته پیغمبران راځي نو هغه پیغمبران به دا په مخ راضی بنی آدم ته نو مرزا قادیانی ملعون دا هم چې نو هغه پیغمبر دی او بنی آدم کې دی نو دا غوښنه نو هغه راضی موږ ورته وایي چې نو هغه ملعونه دا چې نو هغه دی کې د کم پیغمبرانو اجرا او پیغمبران راضی نو لاول خدا نه کدا د آدم علیه السلام د زمانه نه چې کم شروع شي دی هغه دی چې داغه اخرنی پیغمبر بشارت حضرت عیسی علیه السلام خپل قوم ته کړی دی چې یات من بعد رسل امانه ورستو بچنه نو هغه پیغمبر راځي اسمه احمد چې داغه نوم به احمد وي. دویم چې نو هغه مونږ ورته وایو چې الله رب العزت دغه سلسله چلوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبانه پورې کله چې نبی علیہ السلام الله پیغمبر مبعوث کو جوړ کړو نو بیا الله رب العزت نو واضح اعلان وکړلو الله رب العزت وی چې نو هغه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین حضور علیہ السلام تاسو کې د یو سړی د چا هم پلار نه دی نبی علیہ السلام د الله پاک اخرانه رسول او پیغمبر دی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکه کې راځي کتابونو ته ذکر کړي جامع ترمذی هم دغه روایت ذکر کړي دی الله پیغمبر فرمای ان الرساله والنبوه قد انقطعت رسالت او نبوت نه نو هغه بهشکه ختم شوه دی لا رسول بعد ولا نبی زمانه ورست جنه نو هغه دنیا ته نه رسول راتلی شي او نه پیغمبر چې نو هغه راغتلی شي وانا خاتم النبیین زه چې نو هغه اخرنه پیغمبر یم نو دینه مراد چې نو هغه د حضور د سمانه پورې چې نو هغه د قوا او زیم مونږ کولنیک چې کم تفسیر وکړو چې دینه مراد کده رسول نه نبی رسول الله والسلام شي نو دا بیا تعظیما ویلی واصلح فلا خوف علیهم نو بدو باندې بنا خوف یره بوي ولا هم يحزنون نه بدوی غمجن نه په خپل ذات مبارک یروي او نه بدبل نه به فی الحال په دوی باندې سیروي او نه به فی المآل یعنی وسبه ته موجوده وخت کې هم په دوی سیره نه او آینده وخت کې د قبر سزا د ځنکدن سخت داغې نه به هم الله پاک محفوظ کی الله دې موږ ټول محفوظ کی دویم آیت نمبر 36 کې الله رب العزت فرمای والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا هغه کسان چې دا غوي زمونږ د آیاتونو چې نه هغه دروغجن کړلو او تکبر یو کړلو دغه نه چې نو اعراض وکړلو الله وی اولایک اصحاب النار دا کسان چې نو هغه جهنم یاندي نو ګویا د آیات کې الله جل جلاله د جهنمی کېدل چې نو هغه دوا علامتونه ذکر کړل یو علامت دا نه چې د الله رب العزت آیاتونه چې نو هغه دروغجن کول او دویم چې نو هغه تکبر کول الله دې زموږ حفاظت وکړي حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای من تکبر وضعه الله چا چې تکبر وکړو الله به چې نو هغه ذلیل کی پزماکه به نه باسي ومن تواضع رفعه الله او چا چې نو هغه عجزي وکړه الله به لوی مقام او درجه چې نو هغه به ورکی نو واستكبروا تکبر وکړو اوس تکبر سره اکثر عمومي طور باندې الله دی عفو کې خلق پړې کې ډېر مبتلا او بیا وې زه تکبر نکوم زمات نه نوادسته تکبر څه لیکي الله پیغمبر داغه چې نه هغه په خپل وضاحت کړي مسلم شریف کې هم د روایت شته ترمذی کې هم شته غمت الناس بطر الحق وغمت الناس یو کې غمت الناس وای چې نه هغه حق ټکراوهل او خلق ته چې نو هغه په سپک نظر کتل دي ته تکبر ویل کېږي الله حکم نه الله وی دا حکم پورا کا د هغه حق ټکراو کې هغه نه پورا کوي الله وی دا کار ګناه ده مکوا د چې نو هغه ارتکاب کوي چې زبې کوم د تکبر ویل کېږي مخلوق ته چې نو هغه سپک کتل هر مخلوق چې وي نو دغه کې نو هغه بیا سکینګي دا تکبر ده ان تر دې چې زناورو کې به هم چې نو هغه چاته بسپک نه ګوري ولی زکه دا هم د الله مخلوق دی الله چې نو هغه پیدا کړي په دغه حالت باندې دیوان ډېر شي د عبرت د پاره د واقعیت چې نو هغه موجود دي نو الله وی واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دو په دغه جهنم کې همیشه د پاره الله دې زموږ حفاظت وکړي آیت نمبر 37 کې الله رب العزت نے فرمای فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو دنیا کې ظلم هم ډیر دی ظالمان چې نو هغه هم ډیر دی بیا هر سړی په مختلف طریقې سره چې نو هغه ظلم کوي خو په دې ټولو کې د ټولو نه لوی ظالم چې نو هغه څوک دی نو مخکې دغه تیر شول چې دوی به دغه دروغ د الله پاک جوړولو چې کم کارونه الله پاک به ورته حکم نو کړی خپل طرفه به بعضې شیزونه حرام کول دا الله ویلی دي طواف به په لغړه کول وي دا مونږ ته الله ویلی دي جامې به نه اغوستل وي دا مونږ ته الله ویلی دي دا شیزونه به سړی خوري او ښځې به نه خوري دا الله ویلی الیاذ بالله نو الله وی دا هغه سړی نه غټ ظالم څوک کېدی شي افترا علی الله کذبا چې دی په الله باندې چې نو هغه دروغ جوړ کړي او کذب بآیاته یا د الله آیاتونو ته چې دروغ نسبت وکړي الله اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب د دوی ته چې نو هغه ورسېږي د دوی هغه برخه حصہ د کتاب نه یعنی د دوی په عمل نامه کې دغه شانتي د دوی په مقدر کې چې کم څه لیکل شوی دی نو هغه خو به دوی ته رسي دوره به رزق خوري دوره بچنه نو هغه خوراک کې دوره بسکاک کې دوره به ځونی دوره به حیاوي دوره به عزت وي دا خبر چې کم ورته لیکل شوی دی ینالهم نصیبهم من الكتاب دغه به دوی ته چې نو هغه به رسي
دا کم چې لیکل شوی دی دا به ورته رسي خو بیا چې کله دغه ختم شي حتی اذا جاءتهم رسلنا کله چې راشي ورته زمونږ فرشتې د مرګ چې دی نو هغه فرشتې ملک الموت سره چې دی نو هغه د خپل ملګرو یتوفونهم نو دوی به قبض کړي روحونه د دوی نه نو دوی ته به په دغه روح نه قبض کولو په وخت کې بیا وایي قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله تاسو چې د الله نه ما سوا هغه نور شیزونه رابلل بت پرستي مو کوله غیر الله مو رابلل غیر الله ته چې نه نو هغه حاجت روا مشکل کشا چې نه نو هغه ویلو اینما کنتم تدعون من دون الله نو تاسو د الله نه ما سوا چې نه نو کم رابلل وس هغه کم دی را دي چې تاسو مدد دیو کی کنه قالو نو دی بورتوای زلوا عنا اغه اورکشول زمونږ وشهدوا على انفسهم او دوی به گواهی وکړي چې دینو هغه په خپل ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې دوی کافر ول یعنی په هغه وخت کې بیا په خپل اقرار وکړي خو دغه وخت اقرار چې دینو هغه فائدہ نه ورګي د دې وجه نه ویل کېږي چې بهترین اعتراف هغه د انسان په ژوند دی چې په خپل ژوندانه باندې اعتراف د خپل ګناه وکي او الله رب العزت یې نو هغه توبه وباسي نو دا د ټولو نه بهترین سړی دی ولی الله پیغمبر فرمای چې د خپل خطا کل بنی آدم خطاون ټول انسانان خطا کار دي خو بهترین خطا کار څوک دی هغه کس دی چې هغه الله پاک ته توبه وباسي كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون الله دې موږ ته کامله توبه نصیب کړي یا بنی آدم ای بنی آدم اما یأتینکم کراشی تاسو ته رسولون پیغمبران منکم لتاسونا یقصون چې بیانی علیکم تاسو ته آیات زما آیاتنا فمن اتقا نو چا چې پرهیزګاری وکړه تقوا اختیار کړه و اصلح او اصلاح کړه فلا خوف علیهم نو نه به سیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي والذین واکسان کذبوا چې دروغ وګڼل به آیاتنا زمونږ آیاتنا واستكبروا او تکبر وکړو عنها داغینا اولئک دا کسان اصحاب النار اوسیدونکي د اور دي هم فيها خالدون دو په دې اور کې همیشه د پاره فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوګ غټ ظالم دی د هغه چا نه چې تړي په الله پاک باندې دروغ او کذب بآیاته یا هغه دروغ جن غني د الله پاک آیاتونه اولئک ینالهم د کسانو چې وبرسیږي دوی ته نصیبهم د دوی برخه من الکتاب د کتاب نه حتی تر دې اذا جاءتهم چې کله راشي دوی ته رسولنا زمونږ را لېږلي شوي فرشتې یتوفونهم چې قبض بس وکړي روحونه د دوی قالو نو ووایي به اینما کنتم کم ځای دی هغه چې تدعون چې تاسو به رابلل من دون الله د الله نه ما سوا قالو نو دوی به ووایي ظلوا هغه اورک شول عنا زمونږ نه وشهدو او ګواهي به ورکړي دوی علی انفسهم په خپل ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې بشک و دوی کافران